سلامونه ملګرو احترامات څنګه چلې خیا برابر یې ټیک ټاک یې تاسو ته یو ناشنا ویډیو پته کوم چې دجال څوک دی دا به کم طرف ناراضي او د بس نشانات دي تاسو هم کته چې دا ویډیو زبې مو ګورم خپل ملګرو سره مزید شیر کړئ دا روډ سوي دجال کون خې دجال څوک دی تاسو ویډیو وګورئ د طرف نه ځان را ظاهري او د تعلق به د يهودي خاندان سره او دا هم ویل کیږي چې دی په یو سترګ باندې ړوند او د په دې تندي باندې به د کافر لفظ لیکل شوی مطلب دا به د پہچانی چې د په تندي باندې به د کافر لفظ لیکل شوی دی به یروشلم په اوله کې قبضه کوي مطلب بیت المقدس په دې په اوله کې قبضه کوي او دی به بیا د دغه نه بعد د پوره دنیا سفر شروع کوي سیوا د مکه او د مدینې نه ملګرو د برزان د دروغ مسیحا جوړ کړي او ډیر خلک برنده په دې سپونو کې شاملېږي مطلب په دغه ورسته ورپسې او دی په پوره دنیا باندې ګرځي ملګرو دجال دومره لوی فتنه ده چې د حفاظت په د شیطان پوج کوي او د دې په کم قابل اعتماد ملګری مطلب د حمایتيان چې دی به ډیر زیات اعتبار کوي دا به يهودياني او دغه يهوديان به نعوذ بالله دجال د خدای درجه ور کوي دا خپل خدای ګڼي ملګرو د دجال په زمانه کې به د خزو تعداد زیات شي او د سړو تعداد به کم شي نو په دې وجه په حاشي ډیره زیات شي خپل خويندې خپل لوريان او خپل خزي په کورونو کې کېنول یا هغه په کورونو کې را بندول دا به ډیر ګران کار شي په حاشي به زیات شي ملګرو زموږ نسل د دجال د فتنې نه بالکل بے خبره دي دجال د سره پیژرینا او دا یو ډیره لوی فتنه ده دا به زموږ د ایمانونو سره لوبي کوي نو موږ له پکار دي چې د دجال د فتنې په باره کې آگاهي مهم شروع اوس ملګرو موږ به د دجال د فتنې نه ځان څنګه بچ کوو د سوره کهف اولنی لس او اخرنی لس آیاتونه کوم انسان چې ردی تلاوت کوي نو الله پاک په دغه انسان د دجال د فتنې نه بچ ساتي نو ملګرو موږ له پکار دي چې موږ د سوره کهف اولنی لس او اخرنی لس آیاتونه دا حفظ کو دا په خپل ځړ کې محفوظ کو او هر وخت د دې تلاوت کو دا پڑھاوو نو الله پاک په موږ د دجال او د دجال په شانتي د نور فتنو نه بچو ساتي امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي ډیره د عبرت ویډیو ده او ویډیو مخ ته شیر کړئ لازمي